حافظ د قرآن چې کله وفات شي او قبر کې کېږدي نو دې ځمکې ته الله حکم کوي ځمکې خاورې کې به نه ځمکه وایي څنګه به خاورې کومه ستا قرآن سینه کې پروت دی به نه خاورې کېږي نو حافظ د قرآن تر قیامت خپل قبر کې صحیح سالم روغ رمټ به پروت دی 1932 کې په عراق کې 2 صحابه کرام دفنو جابر ابن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او د دوی قبرون ته په ځمکه کې دننه دننه دریای دجله د طرف نه اوبو لار شروع کړې ده قبر ته لا اوبه رسېدلي نه دي چې د عراق بادشاه په خوب کې ولیدل چې دا دواړه صحابه کرامو دي زموږ قبرونو ته اوبه را روانې دي که اوبه راشي قبر به هم روان شي موږ دې ځای نه وباسه بل ځای ته یوسه بادشاہ څو ځله خوب ولید عالمانو سره مشوره وکړله او اخر کې قبرونه وسپړدل و چې څنګه قبر کولو شو دا دواړه صحابه کرام داسې تر و تازه پراته وو لکه چې 1 ګنټه 2 ګنټې مخکې چا دفن کړي او دغه وخت کې پوره 1400 کاله پې تېر شوي دي په دې قبر کې قالین بسترات پوزې تلی وغیره هیڅ شی نشته اوپره خاوره باندې پراته دي او کفن هم روغ دی بدن هم روغ دی او سترګې غړېدلې دي د سترګو یو انګریز ډاکټر سترګې وکتې دا سترګې اوس هم جمدې دي او 8 لکه خلکو د دې سترګو دیدار کړی دی په دې نیت چې دوی په دې سترګو پیغمبر علیه السلام لیدلی دی نو دې 1400 کاله کې کفن نه خرابېږي بدن نه خرابېږي دا د قرآن حافظان عالمان خادمان امانت به د لحد په منځ کې پروت دي که چازان که امانت په دې دنیا نو که څوک ځان امانت کول غواړي نو د قرآن په خدمت کې څه ناسه طریقې سره حصه دې والي نو څنګه چې صحابي قبر کې روغ دقسې د موجوده زمانې بنده به قبر کې روغ رمټ پروت دي 1400 کاله پس ولیدی شو خو فرق پکې نه راځي د افغانستان نه یو طالب تللی و دیوبند ته او په دیوبند کې سبق وی بیا بیمار شو وفات شو او پخوا د خبر وړو اسانتیا داسې نه وه لکه نن چې ده د طالب د مرګ خبر افغانستان ته ورسېده او بیا د طالب خپلوان دیوبند ته راله دې کې 6 میاشتې تېرې شوې نو د طالب خپلوان دیوبند ته رالل وی موږ ته د طالب قبر وښیه موږ طالب افغانستان ته وړو 6 میاشتې پس علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ورته وایي چې یو مسلمان یو ځل دفن شي نو بیا ایستل ښه نه دي موړی او دا طالب خپلوان وی نه وړو یې علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ورسره ډېرې خبرې وکړه خو طالب خپلوان نه صبرېږي علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه هغه ته ویې تم پښتون یې دا هم پښتانه لږ پښتو کې ورسره خبرې وکړه پوهېږه هغه ورته ډېر فضایل او مسایل ویې خو د طالب خپلوان وایي یا به موږ د افغانستان نه راځو ټول به د طالب خوا کې دیره کېږو یا به طالب دې ځای نه وړو افغانستان ته دې دوو کې یو کو درېیمه خبره هم نه منو افغاني صاحب ورته د الله پټ رازونه مه لټوئ خو د طالب خپلوان زورور قبر یې وسپړد او صندوق یې راوړو او چې څنګه قبر کوړو شو نو د مشکو خوشبو شروع شوله 6 میاشتې پس د طالب نه د مشکو خوشبو او بیا په صندوق کې په تابوت کې واچو او د دیوبند نه پېښوره پورې ورسېدل او د پېښور نه افغانستان ته چې اړئ نو د هغه ځای پولیس والا ته وایي د صندوق کې دننه تاسو د مشکو سمګلینګ کوئ د طالب خپلوان او ته نه په تجارت پوهېږو نه په سمګلینګ پوهېږو طالب د دې صندوق کې راوړی دی پولیس والا نه منله صندوق یې کولو که طالب یې د بار راوویسته ویې لټو راولټو یو ځای کې مشک نشته خو د مشک خوشبويي شته دا د قرآن خوشبو ده نو که څوک ځان خوشبویه کول غواړي په قبر کې نو قرآن